سلام می قبول کړئ. محمود الله خان افریدی یم او دا ټیم موجود یم په پاک افغان پوله میچنې پوسټ باندې. د پاکستان حکومت چې کومه فیصله کړې وه چې په 21 اکتوبر پورې دی هغه ټول بهر ملکي خلک کوم چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې وخت تېروي ودوځي. په رضاکارانه تور باندې د واپسۍ عمل کې د افغان کډوالو واپسي هم شوري ده. د 1 اکتوبر نه تر اوسه پورې تقریبا د 4,000 نه زیات خاندانونه چې تقریبا د 8,000 نه زیات خلک پکې وو اوسه پورې افغانستان ته تللي دي. نن هم د افغان کډوالو واپسي شوري ده او ډیره زیاته تیزه شوې ده چې پکې په زرګونو خاندانونه به نن افغانستان ته منتقل کیږي. د دې لپاره په لنډي کوتل کې یو کیم هم جوړ کړی شوی دی چېرته کې چې نادره د دوی اندراج هم کوي او داسې هم چارواکي وایي چې د 21 اکتوبر نه پس چې کم غیر قانوني توګه باندې افغانان ګیریږي نو هغه دې کیم ته راولي او بیا به د دې کیم نه هغه ډیپورټ کولی شي. دغه ټیم موږ سره څه کډوال موجود دي د دوی سره به هم خبرې کوو. رحیم خان د پاکستان په ابتاباد کې اوسېدلم افغانستان ته روان یم تګاو ته تقریبا یو کم 40 کاله مې تېر کړي ډېر ښه عمر مې تېر شو. ډېره ښایسته وه راسره ډېر ښکلي اخلاق بده خبره یې ما تر اوسه نه وه کړې ښې خبرې نه غیر سمه لارې راښودې یعنې کور خو نه لرم خو ورور مې هلته شته ده که شو هغه سره به ګزاره کوو خپله بیا به خپل کور جوړ کړم که نه انشاءالله بخیره. زه امید لرم چې افغانستان به خیر سره ښه شي او پاکستان نه موږ بند نه دي لیدلي. پاکستان مسلمانان دي زموږ ورونه دي. زما ابراهیم نامه ده د کوات نه راکډه شوی یم او زم به جلبات ته د خیره سره او بېګا د شپې تقریبا 3 بجې راوتي یو او بس دا حال ده نو بس ننګرهار ته روان یو د خیره سره او زه شوی دلته یم که نه ستر هم دلته شوم لوی شوم دلته بس خو بس نه پرېږدي. بس د خلکو رویه ډېره ښه وه د خلکو نه ډېر خوشحالي وو حکومت نه هم ډېر خوشحالي وو. بس دا خو د هر ملک اصول دی نو چې بس یو سړي سره اسناد نه وي خامخا به ځې او د خلکو نه هم خوشحالي وو. خو بس اوس دغه ضلالت ده چې دلته زنانو ته وګوره په ګاډو کې پرتې دي رسوري سیسټم نشته ورغله. موږ اوس دغه غوښتنه کوو چې وروره دا لار دې خلاصه کړي. موږ نه پیسې پکار دي نه هم چکن پکار دي چې موږ ته را خلاص کړي او په ښه پایه عزت کې واوړو خپل وطن ته لاړ شو بس.